چې امن امن نارې کړو وایي پلانکې ډارې نروځي پلانکې ډارې نروځي پلانکې خان نروځي د ډارې پلانکې MLA نروځي ډارې خو نن چې څوک ووته اوس تاسو وګورو په کار کوي 100 کسان 200 کسان نه دي هلته ماشین ته چوکونه ولاړ دي چوکونه ولاړ دي چا دوکانونه خلاص دي ملګرو وقار چې کوم نن تقریر وکړه چې نوات چې موږ نن تمام احتجاج پر اکال ورکړه او احتجاج چې کوم کسانو نه شمېر خلک نو دې مقصد صرف دوره و چې موږ لکه مروت چې امن نه موږ لکه مروت چې سنګلو مسلې نسته موږ لکه مروت چې نور چې مسائل نسته موږ عوام چې در وتلي نه دي ملک اورور په دې باندې زړه مه بدوه زموږ لکه مروت چې شي کمیس ته نه ده نو ولې به دا خلک راوځي ولې به دا خلک احتجاج کوي زه صرف دوره وایم دې مروت قوم ته موږ او موږ غوندې نور کسانو زه به سور واړی دی چې خدای رسول ته وګورو یوسو خو دا خلک په دې باندې یقین نه کوي او دا خلک د خدای پوهېږي دا خلک دا تاسو ټول دې موږ سیاسي لیډرانو په خپله باندې چې تاسې موږ تقسیم کړي تاسې موږ چې یو بل ته نفرت په زړو کې پیدا کړی دې سیاست لیډرانو سیاسي لیډرانو تا ما تقسیم کړي یو نن چې ته نروځې بل نروځي صرف دې مقصد دا ده چې تا ما تقسیم وي که چېرې تا ما تقسیم نه وی تا ما په قوم ګورو یا تا ما قوم ما سره د خپل جان فکر وی بل ورور فکر وی نو نن به موږ بیا دا حال نه و چې د کوم کسان موږ دا نه وایو چې موږ لکه مروت چې کېږي موږ صرف دوره وایو چې نیټ سیګنل لکه مروت چې کوم موږ مسایل دي هغه موږ ته دی حل شي خو کم از کم دا عوام په دې ملک ورور تا ته د خیري دا عوام د خدای بوی کی دا عوام سیاسي لیډرانو تاسو مستقیم کړیو نن کا سیاسي لیډر کوم یو هر سړی سپورټران بچیګه لکیر بیا پسې جوړي یا پسې خلاص وي او چې حق خبره چیرته صحیح خبره راځي نو هلته بیا کور وړاندې چې دا روزي نو عوام